د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره مالدار چې نوم یې قارون دی. بعضو علماو لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، بعضې و چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و. دی منافق و، په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی، د زړه نه یې نه و منلی. او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و، بېدریغه مال. مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات په یې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړند ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان، په سوونو اسونه، تاریخ لیکي وایي د اسونو چې کوم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی، د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو، الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و. خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو، سودخور و، قارون سودخور و، دا مال یې ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پرې راکئ، 10 ډبره به راکئ. ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکئ، یاره ما سره خو نشته، ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکئ، بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکئ. پیسې به ورو ورو ختي، یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه، چاله 1,00,000 روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خېږي، نو دی ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي، نو ځکه چې په بره روان دی. نو یو سودخور دی، سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبوره د هغې نه به د 3 د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به یې پرې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه، فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه، نغدې پیسې به ورکړي او بیا به یې پرې ګران خرڅو. دویم به یې دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو، مونږ وایو چې یاره دا بل انسان به څنګه په تکلیف کېږي، ده ته به زه کوم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته، یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به په خپله پرېوځي، کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به په خپله ګرفتار کېږي. د نبي علیه السلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبي علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو، کو هغه کافر و کو مسلمان و، کو هغه مشرک و کو هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبي علیه السلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه یې پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړو، لښتې مختې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې، نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به پې بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله نعوذ بالله، مړ به یې کړو موږ به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو
ځان بیمار کو کوی او کنستو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس یو کس ولیګو چې هغه ته وایي چې ابو جهل بیمار دی خبره کا ابو جهل بیمار دی کس ورغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل وی عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی ابو جهل نو تماشې له نور ښکار کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ولی نه راځي چې تماشې وکړو کنه چې هغه بیمار دی خو پښتون لټله غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را روان شو ابو جهل خوشاله دو چې کوی متکنسته په دې کې بورتا وشي چې څنګه په لار باندې را روان دی فورا جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی وی دا الله پاک پیغمبر مخکې لال نشي ولی وی ځکه تا ته په لار کې کوی کنسته دی په لار کې کوی کنسته سازش درته کړه مخکې لال نشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لارې نه واپس شو ابو جهل خبر شو وی نبی علیہ السلام د کور خوا ته را رسیدل خو واپس روان شو بیا واپس شو هغه ډیر زیات ورخطا شو وی ښا دې زما کور ته را نږدې شو بیا څنګه واپس شو دا خبره تیر شو خو رامنډه کړه چې د کور نه رامنډه کړه دا تیرو چې ما په لاره کې کوی کنسته دی چې رامنډه کړه بس پاغه کوی چې پکې خو په خپل او تحقیقت الله کوی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي رامنډه کړه و کوی چې پکې خو په خپل او تحقیقت الله چې کته ورته لاړو د پاسه په خوري موري هر څو ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي دا د نبي علیه السلام معجزه وه خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو ابو جهل د کوی نه ایستلی کېږي خلکو وس یې وکړې ابو جهل ورته ځان مستړی کوي د ښکتې نه نور راله تکلیف را کوي د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ په خاورو کې خو نیم پټ کړم نور تکلیف را کوي تاسو ما نشئ ایستی ستاسو کو ډېر وسې وکئ ما نشئ ایستی وی څنګه وی ما به هغه څوک وباسي چې چاته ما دا کوی کنستی هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم هغه ما ایستی شي بل څوک ما نشي ایستی هغه پسې سوال جواب وکړي نبی علیه الصلوۃ والسلام ته وویلی شو وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی راشه هغه روباسه نبی علیه السلام ډېر مهربان و ډېر رحم دل و په زړه ډېر زیات نرم و وی ټیک ده اگر چې دا کوی د ماته کنستی و اگر چې دا سازش د ماته کړی خو زه به یې روباسم هېڅ خبره نه ده چې د کوی غاړې د نبي علیه الصلوۃ والسلام راغی عمر ابن هشام روباسم د خو یو شرط په زما منې یو شرط نه چې څومره شرطونه وای ټول درله منم خو ما د دې کوی نه خلاص کا دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږم خو د دې ځای نه مې خلاص کا وی څه شرط دی نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی شرط مې دا دی چې راودي باسم د په ما به ایمان راوړي الله به یو مني ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني ایمان به راوړي وی زه یوازې نه دا ټول قوم مې پتا ایمان راوړي خو ما د دې ځای نه وباسه ایمان در باندې راوړم وعده مې در سره ده دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابوجهل له چې دیکه وکړه بره د کوی نه راوخېږه چې بره یې راوخېږه که نه چې څنګه راووته نو نبي علیه الصلات وسلام ته یې وویل یاره څه لوی جادوګرې ښه څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کړي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی نو ابوجهل چې څنګه د کوی نه راوکاږو ویره ډېر لوی جادوګرې ښه غټ جادو دې کړی و غټ جادو دې کړی و الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه الصلات وسلام دا سازش چاته جوړ کړو د نبی علیه السلام د کوی د ورته اولو الله پکې په خپله ګریفتار کو
ولا يحيق المكر السيء الا باهله. چاته چې د بد تدبیر کو په د تدبیر کې به پخپل غریب تار کېږي، چاته د کند کنسته په د کند کې پخپل غورځيږي، بل ته کند مکنه بل لخپې موخه پخپل به رسوا شي ذلیل بشي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان ګناه کولا او پکې جاو کې دن نه کوله، دن تاسو مخکې لیدل کې جاو باندې په پردې یو ډولې غونته بوا د خلکو نه دا ګناه په دې کې جاو کې دن په دې ډولې کې کوله، په ګوټ کې کوله، خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کی. د خدا ګناه پټه کوله، د خلکو نه پټه کوله، خو مقصد به د ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو. الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کی، اگر چې د خلکو نه پټي. بل انسان ته تکلیف مو ورکوه، بل انسان ته ضرر مو ورکوه. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره، یو مالدار چې نوم یې قارون دی. بعض علماء لیکلی دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و، بعضې و چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و. دی منافق و، په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و، خو د زړه نه یې نه و منلی، د زړه نه یې نه و منلی. او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و، بېدریغه مال. مورخینو لیکلی دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي، او د بنګلو دا دروازې چې کمې دي که نه، په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی، او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي، او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندې ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي. په سوونو اوښان، په سوونو اسونه، تاریخ لیکي وي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی، د اسونو زینونه د سرو زرو جوړ، دا کار به پې د سرو زرو و. غلامان او وینځې دی په سوونو، الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و. خو مورخینو لیکلی دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی. یو درې کاره به یې کول. یو کار به یې دا کو سود به یې کو، سودخور و، قارون سودخور و، دا مال یې ډېر زیات په سود راټول کړی و. د مجبور سړي د پیسې قرض ورکه، هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا 10 ډبره پرې راکوي، 10 ډبره به راکوي. ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکوي، یاره ما سره خو نشته، ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي، بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي، پیسې به ورو ورو ختي. یعنې ده به چې قرض ورکو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو. سود خو وي داسې که نه، چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو 10 پسې خېږي، نو دی ته بیا لږې لږې اصولې او قرض ختمېږي، نو ځکه چې په بره روان دی. نو یو سودخور دی، سود به یې کو. دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور و مجبوره د هغې نه به د 3 د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان، او بیا به پې واپس ګران خرڅول. اوس هم داسې کېږي که نه، فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبوره زمیندارو نه، نغدې پیسې به ورکړې او بیا به یې پې ګران خرڅو. دویم به دا کار کو. او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو، په ناف تول کې به یې کمې کو، تله به یې نیغه نه ساتله. نو په دې یعنې په ډوک بوک باندې مال را جمع کړی و. لنډه دا ده مال یې په دې طریقه ډېر کړی و، ډېر زیات مال وله الله ورکړی و. موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلی او غریبانانو لی ورکوئ. د زکات حکم یې وکړو. دا خبر ده ته راورسېدو، د وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس را باندې زکاتونه هم ورکوئ. ته خو د ځان پته وکړه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی،
قرآن کې الله تبارک وتعالی داغه متعلق فرمایي وی داغه د خزانو چابیانې به دا لوی ډلې ګرځولې غټې ډلې به د خزانو چابیانې صرف ګرځولې یو تن د دوو تنو د دریو تنو د ګرځولو چابیانې نه وي هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي بیا په دې خزانو کې دا مال څومره پروت خو ډېر مال یو که نه نو پای کې خو بس لږ زکات نه و پای کې خو به ډېر زکات و نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ نو ده وویل وی ښه ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي اوس رانه زکاتونه م اخلي داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی ډېر مالداران پکې داسې هم شته دی چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي خو اکثر داسې پکې وي چیرې د زکات دا ټکی په ډېر بد لګي ورته وایي زکات ورکړه دا ټکی په ډېر بد لګي او هغې علم هم حیلې او بهانې جوړوي زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه هغه مشی دی سړی هغه اوس غریب نه دی ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله دا زکات یې د سره نه کېږي دا ځان له سنبال که سړیه ایک شي کنه ځان له کار کتلې څوک د اشر له راځي څوک د غوبل له راځي څوک د دیرې ته حاضري کوي هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه زکات یې رسره کېږي نه ځان له سنبال کا چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي زکات به غریب له ورکوي کو تاله راځي او که نه راځي نو دا زکات دا فرض دی ګورئ دا ورکول پکار دي په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي دا ډېرې دي 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي نو دا 2,500 دي پکې نه وي که نه نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده او څوک چې زکات نه ورکوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی مال د چې زما مال دی زما مال دی الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ ښامار جوړ کړي شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي گنجې مار گنجې به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخیږي دغه ښامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی دله به ټکونه ورکوي ټکونه به دله ورکوي او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه زه په حقیقت کې مار نه یم ښامار نه یم زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې راباندې کلکې کړې وي انا مالکه زه ستا مال یم و انا کنزکه زه ستا خزانه یم خو تا ته الله حق نه ورکو الله تبارک وتعالی و زما ښامار جوړ کړی زه په تا مسلط کړی یم میدان محشر کې به دغه مال چې دته زکات نه ورکو د یو ښامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کې مسلط دی وایي زما مال زما مال زما مال دا مال پاتې کېدونکی دی ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام یو ځل یې وفرمایل ستاسو خپل مال خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی صحابه کرام وفرمایي د الله پاکه پیغمبر خپل مال خپلې نو سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی د الله پاکه پیغمبره نبی علیه الصلاة والسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاکه پیغمبر دا خپل مال پکې کم یو دی د وارثانو دا مال پکې کم یو دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایي وی خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو وارثانو ته پاتې شو که نه د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما
قبر له ورتلم نشته دی دلته به په مال باندې جګړې شروع شي نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایو وی خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو د ځان نه دې مخکې ولېږو دکه ستا مال کوم چې دې مخې ته لېږلی دی او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی هغوی ته پاتې شه د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي 3 څیزونه ځي کم ځي مال ورسره ځي اهل و عیال ورسره ځي عمل ورسره ځي دا 3 څیزونه ځي مال ورسره ځي مال څه شی دی په کم کټ کې چې اغستی دا مال دی دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی مال دی نو چې کله مړی د پان کوئ نه هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ هغه کمبل ته هم راوړئ هغه کټ ته هم راوړئ مال ته هم واپس شي اهل و عیال ته هم واپس شي پلار یې اغستی هلته په یخو خاورو کې کېږي زوی ته را روان شي زوی یې اغستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږي پلار ته را روان شي اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي ډېر خوږ خاوند یې ډېر خوږه ښځه یې ډېر خوږ بچی یي هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي نبي علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي اهل و عیال ته هم واپس راځي صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی دا عمل دی چې هغه ورسره دی قبر ته لاړو دی زما مال او زما مال زما مال او زما مال دا کمبل در سره هم سبا نږدې په قبر کې وایي څه شي دغه تګ دی هسې به یې وایي نه خوري نو ولې خرابوي دا کمبل اسی وای نه خو په دې قبر کې اسی ورستېږي دا کمبل سره سرک دی کور ته تر راوړی دا خو موږ نه وی کمبل لا اغستی و د صندوق نه داسې نه که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مه کلک کوئ خبره مې څه کوله نو موسی علیه الصلاة والسلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون وی یاره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه السلام ته ویل شو یا سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه السلام لاړو ووایي که قارونه الله ډېر مال درکړی دی ډېر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو ضد واغستو یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم دا پیسې والا خو ته به دومره کرلی کار وکړي چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې به پاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو دپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پې خلک کوي نو قتلونه پې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې او به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي دومره لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا سره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستي پیسو څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته هلکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه څه بد دې تې لیدلی نه هېڅ هم نه ولې دې ویشته ما له 1 لاک روپۍ چا راکړې وي نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه نه ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وی یاره موسی علیه السلام په دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ پکې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم دې خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو زه چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسېدو بیان یې شروع کړو
پلانکی ګناه داسې ده پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شوده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلی کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاڅېدو وی هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام یې کو زما هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکېږي وی خلکو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسار ووي او په دې کې یو جینۍ پاڅېده وي موسی دلته و چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې پې تهمت ولګو تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نور خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې اخو پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی ګناه د پیغمبر د ګناه نه معصوم دی معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس و پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و وایي چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوستو اوده شومه چې سهار غونته که ټایم کېده وي هغې ملګري زه راویښړم چې پاسه مله ته خو اوده یي ما ورته وایي چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې او ختم شوی دی ته لا اوده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلی نه مې اورېدلي دي الله اوده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ وي هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعی د خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک ووایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي موږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن ووایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولي صاحب په خپله لګیا موږ ته خونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویله موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل درکړی دی ته رښتیا ووایه چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وې چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې اخیستې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګو موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېدو د قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه دا زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي چې یو کار در پکې نه او خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو لاس یې اوچت کړو وی الله دا قارون تباه کړه الله دا قارون تباه کړه زما په عزت یې حمله وکړه فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه شو د خپو نه یې راونیوه قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه چې نور یې راوکاږه نامه یې پورې راوکاږو قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام وی ځمکې نور یې راوکاږه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو
الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایلی موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ښه ډېر بېکاره سړی و ګوره تا ته بار بار چغې والي چې ما خلاص کا ما خلاص کا نه که نه الله د معاف کېدو نه و که نه ګوره په ما یې تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل کو دې رزیل ما ته یو ځل چغه والی و چې الله ما خلاص که ما خلاصوم خو ما ته اواز نه کو تا ته چغې والی چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربانه ذات دی ښه خو ما ته یو ځل ولی قانون کړی چې الله ما خلاص کا دی ما نه ځمکې نه بار ته رېستو خو هغه ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والی چې موسی ما خلاص کا او ستا پې ترس نه راته نو تا به وایي ځمکې راوکاږه 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 الله قارون د چا خلاف سازش کړی د موسی علیه السلام الله په خپل رسوا کو په خپل د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه مه جوړوئ بل چا ته کندې مه کنه په بل چا تهمتونه مه لګوه د بل چا د عزت سره لبې مه کوه الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابه او الله به د خپل عزت خراب کړي پردی کور دې ورانه او الله به د خپل کور روان کړي ګوره یاد وساته د بل بچی دی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کړي ګوره یاد وساته دوه وروڼه دې جنګول د خپل وروڼو سره به په خپله په جګړه شي یاد ساته الله نو حدیث مبارک کې څه من اکل طیبا چا چې حلال روزي خوړله وعمل فی سنت فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلکو ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان څه دی جنتی دی الله تبارک وتعالی دې مونږ کې دا اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین